نمر تندر نیولو په وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې بچي نمر تندر ونیولو صحابه او کرامو سره به فکر شو چې په دې موقع به نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه عمل کوي د دې تحقیق وکړي شي کوم حضرات چې په خپلو کارونو کې مشغول وو هغه یې پرېښودل او په منډه راغلل د نوي عمر هلکانو د غشو ویشتلو مشق کولو هغه یې پرېښود په جلتۍ راغلل چې وګوري چې نبی علیه الصلوۃ والسلام به دا وخت څه کوي نبی کرم صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته د صف نمر تندر نیولو مونځ وکړو دومره اوږد و چې خلک بې هوشه شوي پرېوتل په مانځه کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ژړل او فرمایل یې ای ربه آیا تا ما سره د دې وعده نه ده کړې چې تاسو به دې خلکو ته زما په موجودګۍ کې عذاب نه ورکوئ او په داسې حالت کې به یې هم نه عذابوئ چې دوی استغفار کوي سوره انفال کې الله تعالی نه د دې وعده کړې ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو ته نصیحت وفرمایو چې کله داسې موقع راشي او نمر یا سپوږمۍ تندر ونیسي نو ویریږئ او مانځه طرف ته متوجه شئ ځکه چې کوم د آخرت حالات وینم که چېرې تاسو ته معلوم شي نو خندا به کمه کړئ او ژړا به ډېره کړئ کله چې داسې حالت پیښ شي نو مونځ کوئ دعا غواړئ صدقه ورکوئ